کتونکو د سیلاب لږ مناظر د تکیم ورځ ولګېده دا تندر چې چرته ولیدل نو دا تقریبا دغه برجې پورې خو زما کیمره کار کوي چې دغه ایریا ښکاري پورته به څونه تبیانې شوي په دا بل سایډ باندې هم غرونه چې کوم دي نو دغه راښوی شوي دي خو دلته کې دا نه دا بالکل دلته کورونه وو دا نری خړګۍ وه دغه کورونه دا دیوالونه ښکاري نه دا کور مکمل طور باندې تللی دی بالکل د ځمکې سره اوار شوی دی پته هم نه لګي بیا په دې زمانې بل کور وینې دغه کور ته ګوره دا مکمل طور باندې ختم شوی دی بیا رسې ګورئ دا غټه قلعه ښکاري د دغې هغه بازو دننه ور ننوتی دی دغه د سیلاب بیا چې کوم دی نو کوزه پورې کیمره کار کوي نو کوز چې کوم خلک لګیا دی دلته مکمل دوه کوره چې کوم دي مکمل د ځمکې سره اوار شوي دي او په مالبه کې پټ دي نو په دغه ځای کې چې کوم خلک دی هغه تر اوسه پورې لاپته دی باقي خړګۍ په کوم ځای کې ده هلته کور ته ګوره او دلته کې دې سټه تاسو ته ښیم دلته د خړګۍ بره د کمر د سر ته ګوره چې تبیان یې کړي دي دغه تاسو کتلی شئ مال چې دغه د سیلاب یا د اوبو چې کوم زور دی دغه تاسو سره ما شاټ ښودو دې سټ ته وګورئ دا تقریبا بره دا ګټان چې کوم دي نو دا ونې سټې نه ختمې شوي دي یو مړی هم چې کوم دی نو مړی ځکه چې د چا د زړه نه نوځي او په کوم حساب چې تندر لیدلی دی او په کوم حساب چې سیلابونه راوتي دي یا مطلب دا ریلي چې کومه تېره شوې ده نو بیا هم د ښکته چې کومه غټه آبادي ده یا د پشت په ایریا باندې دغه دوکانونه دي مارکیټونه دي یا د دې سره چې کوم دا نور په لار کې راځي په دې لار کې مدرسې هم راځي نور ګڼ کلي آبادیانې راځي نو هغو ته الله غټ خیر کړی دی په دغه کوزه ایریا باندې د زور چې کم دی نو دغه ناست دی ډېر زیات بد حال دی خو نور مناظر به مرسته کوو خو دغه ورځې د سیلاب دغه لږ منظر مې درته وښود د جبراړۍ